بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. ولقد آتينا او یقینا ورکړو مونږه موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وقفینا او پر لپسیر علی گلیو مونږه من بعده رستو دراتلو داغنا بالرسل دیر رسولان وآتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات خکار معجزه حکمونه د تورات او معجزات وأيدناه او مونږ مضبوط کړو دلرا بروح القدس بروح پاک سرا افکلما آیا نو هر کلای بنی اسرائیلو جاکم رسول چراغ تاسو ته یو رسول بما پا اغا احکام سرا لا تهوا چه نخوخول انفسکم زلون استاسو استکبرتم نو تکبرو کو تاسو لیوکل تاسو ففریقا نو یوی ڈل را کذبتم وجل تاسو وفریقا نو بل ڈل را تقتلون تاسو قتل کلا کذبتم دروغ جنو گنل تاسو بل ڈل را قتل کلا تاسو وقالو وعیدا بنی اسرائیل یعنی یهود علماء قلوبنا غلف زلون زمونگار ڈک دی دا علمنا یا پا پردو کی دی بل لعنهم اللہ نانا بلکہ لعنت کڑے دے پا دی باندے اللہ بے کفرہم دی دو کفر پا وجہ باندے فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دی آگا کسان چی ایمان روڑی دا دینا. دے آیتونو کے سلورم خطاب دے اہل کتاب ہوتا او داغی دو بد صفتون ذکر کی دا بنی اسرائیلو. یو داغی دا بد صفت ذکر کی چی دی انبیاء تا دروغ جنوے دا دی دیر لوے بد صفت تے اور بل دی بد صفت ذکر کی چی دی وجل انبیاء لرا. وَلَقَدْ آتَيْنَا وَيَقِنًا وَرْكَڑُ مُنْگَا مُوسَى الْكِتَابَ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات. وَقَفَّيْنَا امام قرطبی مانا کی اتبعنا قف دے سٹ توئی چه سڑی بس پر لپس روانی. اللہ فرمائی چی دا توحید آیاتونا و احکام دا توحید دا خو تاسو تا دا سے پر لپسی دا رغلی دی لکه سڑی بس چه سٹ روانی. نو مسئلہ دا اعبدو ربکم امانے کنا دا یو اللہ عبادت شروع کے او سوک دا اللہ سر مشرکان کا ہے. دیکھ اصل کے دا معنی تا اشارہ دا چو وقفینا من بعده بالرسل تاسو تما دیر انبیاء را لی گری دی. اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کی وی وکانو الى زمن عیسیٰ 4000 سلور زر انبیاء اللہ رب العالمین را لی گلیو تر موسیٰ علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پورے. لیکن دے قوم بیام دا اللہ توحید نمانو او نی دا اللہ رب العالمین غیوال منو. نو وقفینا من بعده دا غنا پس بعده دا زمانے رستوالے اغی طرف تا اشارہ دا او قفینا دلالت کی چو رستن انبیاء علیہ السلام دی دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت اغا دعوت و طریقہ کار کو او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شریعت اور دا اغا دا ملت پابندو. بیا آخر کی عیسیٰ علیہ السلام راگیا واغت اللہ زان لشریعت ورکو. وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکڑو منگا عیسی زوی دا مریم تا البینات اخکار حکمونا. یو خود تورات خکار حکمونا ورطا اللہ ورکڑو او دارنگی موسیٰ علیہ السلام اغا معجزی ورطوم اللہ رب العالمین ورکڑے. نو
دی دپاره دا اتمام حجتو سکمې په دی کې نه و چې ګنې دی ویلې وې چې د دې وجې نه مونږ ایمان نه راوړو. او بیا فرمایي وأیدناه بروح القدس او مضبوط کړو مونږه د عیسی علیه السلام را په روح پاک سره، یعنی جبریل علیه السلام چې هغه د عیسی علیه السلام سره ډېر ځله ملګرتیا کړې وه، لکه د زیږېدو د پیدایش په وخت کې هغه د عیسی علیه السلام ملګرتیا کړې ده. دارنګ په وړوکوالي کې او د رسالت په ادا کولو کې، او کله چې قوم وجنو اسمان ته په دوباره خېجولو کې، په دې ټولو اوقاتو کې حضرت جبریل د عیسی علیه السلام ملګرتیا کړې ده او په دې سختو حالاتو کې ورسره و. نو ځکه الله فرمایي وأیدناه بروح القدس او مضبوط کړو مونږ د لرا په روح پاک سره. الله فرمایي په روح پاک سره مونږ مضبوط کړو، یعنی چې څوک الله یې مضبوط کی خو پوه شي چې دا د الله د طرف رسول دی کنه. نو کله چې د الله د طرف رسول دی نو د چې کوم پیغام د اعبدوا ربکم راوړی دی، دا پیغام د اعبدوا ربکم اومنه اور د یو الله رب العالمین عبادت شروع کې، او څوک د الله رب العالمین سره مشرک کوي. افکلما جاءکم رسول، آیا نو هر کله چې راغی تاسو ته یو رسول، یا رابغه تاسو ته یو رسول، بما په هغه احکاماتو لا تهوا انفسکم چې نه بخوخل یا نه خوخی انفسکم زړونه ستاسو، استکبرتم نو تکبر کوي تاسو، لویو کړل تاسو. لا تهوا انفسکم چې ستاسو زړونه نه خوخل. علماوی دې کې اشاره ده چې د رسولانو دین همیشه هغه د خلکو د خواهشاتو خلافي ښه، کله د چا د جماعت خلافي، کله د چا د شخصیت خلافي، او کله د چا د پارټۍ او د بل څیز خلافي. ځکه هغه دین د انبیاء علیه السلام هغه پابندي د الله رب العالمین د حکم، او دی چې کوم نو دی خو خپل خواهش پسې روانو. دیو جن ورته الله رب العالمین فرمای لا تهوا انفسکم چې ستاسو زړونو هغه نه خوښول. نو طریقه مو څه وکړه؟ په دلیل خو مو د دین سماوي او دارنګې د دین الله او د فطرت الله مقابله مو په دلیل نشوه کولی. نو طریقه مو دا اختیار کړه چې استکبرتم تکبر مو کو، او دا ډېر لوی مرض دی. نن سبا چې دا څومره فرقواریت دی او څومره اختلافي مسائل دي او علما یې حل کوي نه یا حل کولی نشي، د هغې یو غټه وجه ده تکبر. یو سړی وایي چې زه غټ شیخ الحدیث یمه، زه جامع المعقول والمنقول یمه، که زه د سره حیات برزخي ومنمه یا د سره عدم سماع موتا ومنم، یو هم چې یاره تعویض کې هېڅ تاثیر نشته وغیره ذالک. نو یاره دا دوره کتابونه چې زما اکابرو لیکلي د دې به څه کېږي؟ گویا که دی وی چې زما د اکابر د قرآن او سنت نم لوی مقام والی دي، دی وجه نه په امت کې اتفاق نه راځي او د اختلاف زیاتېږي. غټه وجه غرور او تکبر ده. که یو سړي دا ووایي چې یاره ټیک ده چې اکابرو دا لیکلي دي لیکن قرآن او سنت باغی ته نه ورسېدلې او ما ته قرآن او سنت پیش کړي شو، یا به د هغه دې خبرې ته فهم نه ورسېدلې، هغه کار څه ویلي بس هغه سر د الله رب العالمین د رحم معامله وکړي، لیکن زه مکلف یم د قرآن او د سنت. د اختلاف به ختم شي که ختم به نه شي؟ لیکن مصیبت دا دی چې هر عالم کې ځان له یو غرور او تکبر راغلی دی. هغه وایي که زه حق ته تسلیم شم بیا به ما ته خلک وایي چې تا د ده د دلایلو جواب ونه کړو ته مولا پسې شوې. یعنی خلک علم دی ته وایي چې ګنې که یو سړی تا ته حق وایي او که ناحق وایي خو ته د هغه جواب وکړه. نه، علم دی ته وایي چې حق ته تسلیم شه او د باطل جواب وکړه. علم خو دې ته نه وایي چې که هر رنګه مسله حقی ته منطق ته واړوه، فلسفې ته واړوه، نحوې او صرف ته واړوه، خبره خلط ملط کا. پکار دا ده چې خلک حق ته تسلیم شي. نو الله هغې ته فرمایي چې کلما جاءکم رسول، کلم چې اسمان نه دین راغلی دی تاسو ته او پیغمبر پیغام راوړی دی، نو استکبرتم، لومبې غلطي تاسو دا کړې ده چې تاسو تکبر کړی دی. ففریقا کذبتم، دا اوس د استکبار او د تکبر تفصیل کوي په دوو طریقو سره. دا اوله طریقه ده ففریقا کذبتم، نو یو ډلې راله کذبتم دروغجن او ګڼل تاسو د انبیاو، چیرې دی دروغ وي او دی په دې خپل خبره کې رښتونی نه دي.
وفریقا تقتلون او بل ډلې لرا تاسو وجلا یعنی تقتلون فریقا او دا مستقبل دی تقتلون خو د ماضی په معنا دی یعنی تاسو یو ډلې ته دروغ نسبت کړو او ای بنی اسرائیل بل ډله مو وجلې وه او علما ذکر کوي دی په دغه وخت کې هم د آخري نبی صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کوله نو ځکه فعل مستقبل ذکر کو چې دا نه چې صرف مشرانو مداکار کړو چې انبیاء وجلو تاسو ته هم کدا پیغمبر سوي نو بس وجنه او خپل وس مو کړی دی لیکن الله یې حفاظت کوي نو وفریقا تقتلون دی وجنه مضارع صيغه راولړه د ماضی راولړه دلته مضارع راوړه دا د استکبار دویمه طریقه وقالوا قلوبنا غلف او دی وای قلوبنا غلف زمونږ زړونه ډک دي د علم نه د علم لوخي دي اغیم ویلو کنا نحن قوم مهذبون لا حاجة إلينا إلى طاعتك وعلمك وبيانك چې زمون خو علم زړونه د علم نه ډک دي د علم لوخي دي نو په مونږ خو بل خبره نه کیږي مونږ ته خو هر علم یاد دی نو ته ولې مونږ ته مسلې بیانې مونږ الله نه پیژنو دا د غیر تکبر یو طریقه یا دویمه معنی د غلف دا ده چې دی وی چې زمون زړونه په پردو کې دي یعنی ما نفقه كثيرا مما تقول قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه چې زمون زونه پردو کې پټ دي مونږ ستا پر خبرو نه پوهیږو دا ته څه وې یعنی دې کې اشاره د دې طرف ته چې ضرورت متاته نشته نو دی وی چې ګنې دا د علم وجه ده الله وینا بل لعنهم الله بكفرهم بل للإضراب بلکې لعنت کړی دی په دې باندې الله بکفرهم با سببیا د دې د کفر په سبب او د دې د کفر په وجه باندې دی وی چې ګنې دا مونږ د ډېر علم د وجې نه تسلیموږو لکه بدعتیان او نور باطل پرست خلق هغوی وی چې ګنې دا مونږ سره زیات علم دی او د علم د وجې مونږ د دې خلکو مقابله کوو الله فرمایي نه علم که در سره وي خو په قرآن او سنت به روانې خو چې ځان ته په حقه وی او روان اکابرو پسې او صرف اکابر پرستی کې نو پوه شه په دې خبره باندې چې دا ته په حقه نه یې بلکې دا دې په الله در باندې لعنت کړی دی بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړی دی باندې الله بکفرهم د دې د کفر په وجه باندې فقلیلا نو ډېر لږ دي ما هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي د دینه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او پر د بصیره لګلو موږ رسل د موسی علیہ السلام نه ډېر انبیا او رسولان وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم ته احکار حکمونه وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او مضبوط کړو موږ د عیسی علیہ السلام په ملګرتیا د جبرئیل افکلما جاءکم رسول انو هر کله چراغ تاسو ته یو رسول بما لا تهوا انفسکم فاغ احکامو چې نه خوخی یا نه منی انفسکم زړه تاسو استكبرتم نلو یوکړه تاسو ففریقا کذبتم نو یوې ډل لرا د انبیاونا دروغجن او ګڼل تاسو یې بني اسرائیلو وفریقا او بل ډل لرا د انبیاونا تقتلون قتل کړه تاسو وقالوا قلوبنا غلف او دی وای چې زړونه زمونږه د علم لوخي دي ډک دي د علم نه یا قلوبنا غلف زړونه زمونږه په پردو کې دي بل لعنهم الله الله فرمای چې نه دا وجه نه ده بلکې لعنت کړي دی باندې الله بکفرهم د دې د کفر په وجه باندې فقلیلا نو ډېر لږ دي ما هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي د دینه واخر